عزیزانو دی اولنې عشره کې د کربلا واقعه شوه. هغه واقعه تاسو ډېر زیرو بم سره علماء نه اوریدلی به یا به واوري. زه درته د کربلا هغه اصلي فلسفه او بنیادی مقصد بیانول میں غرض دی. په کربلا کې دغه وخت کې حکومت چې د یزید ابن معاویه، یزید د معاویه صاحب زویو، او معاویه رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي و چې دا کاتب الوحی و د جناب رسول الله صلی الله علیه. قرآن بچ نازلېده نو یو کاتب پکې د وحی دی هم، دا یزید د زوی. او په دغه ملک په دغه وخت کې د دو حکومت دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی، لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدی نه خلاف خلک یرولی د یری چاغک نشو کولی. بیعت هم دنیا چې د دنه د یری کړو او دغه دعوت د بیعت چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکړه. امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ٹھیک ده، بیعت کول ګران کار نه دی، صرف دومره ده چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې راغلی، هغه قانون چې کوم زما نیکه ولا ترتیب ورکړی او جوړ کړی دی، د هغه قانون د دفعاتو خلاف ورزي کوي دی، نو هغه قانون ما ته اجازت نه راکوي چې زه دنه بیعت او دې تسلیم کم او دې ومنم. عزیزانو اصل رنگ او رخ چې دی د کربلا هغه دا دی. زمون کې دا سنیان دي کسب بلاګان دي، دوی په دې محرم کې محرم مناول صرف دغه ته وایي چې په آخر لسمه ورځ باندې ادیرو تلاړ شي په مړو بمو به واچي او ښځې پکې کیرونه میرونه پاخه کی او سړی پکې خدای خبر څه چلو کی. دا په سنی دنیا کې د محرم مناول دی ته او به ولې په مړو اچوي. په دې لسمه ورځ باندې دنیا وګورئ، ښځې او نر ادیرو ته رواني منګي ورسره او په مړو باچي. دا ولې وای امامان تګي شهیدان شوي د دوی د عقل ته ګوره. زه خو وایم چې تاسو پورې سرونه نه دي کاڼي در پورې نه. امامان 1400 کاله وشو تګي په کربلا کې شهیدان شوي او ته په دلته په خپلو مړو باندې اچي. نو ته په ایمان ووایه چې تګی ته او به زه څکم نو ته پې مړېږي. تاسو د دې قوم عقل دی؟ تاسو هر کلي هر وطن دی ټول صوبه سرحد کې وګورځئ، په لسم او نهم محرم باندې دا دیرې ډکي او د کولالانو بار منګي لګولي او نرغه دی چې نوی منګی علي اوبو نه ډکوي او دیرې ته وړي او یو یو کټوره اوبه په مړو باندې اچي چې امامان تږي شهیدان شي. تاسو خلق زه خو ځکه وایم چې د سړي زامن ورک شو. ښځې او نر د نه سړي زامن، ښځې او نر اوبه په خپل مړي اچي او امامان تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي. نو دې ځای نه لاندې څه پایپ لاین تللی دی چې دا اوبه هلته هغې ته بیا دا اوبه د مرګ نه وروستو چاته وررسي. هغه بنیادي فلسفه د دې واقعې چې ده په هغې تر اوسه پورې سني دنیا پوه هم نه پوهېږي نه چې دا جنګ شوی ولې و، بنیاد یې څه و. عزیزانو بنیاد یې دا و چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ، ته د هغه قانون نه خلاف ورزي کوي. ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي، نارواو ته روا ویلی کیږي، شراب پکې څکلی کیږي، زنا پکې کیږي، حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې څیزونو ته حرام ویلی شوي دي. نو څو پورې دي چې دا حرام بند کړي نه
تر هغې پورې زه ستا بیعت نه کوم. که د پاکستان قوم کې ایمان وی نو په دې 45 کاله کې به د پاکستان یو حکومت هم تسلیم کړی وی. ځکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی، د نارواو جړ دی، د بې حیایۍ جړ دی، د بې غیرتۍ جړ دی. هر حکومت چې راځي نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې دې ته سړی سر ټیټ کړي او دا تسلیم کړي. د امام حسین بنیادي جګړه دا وه. بیا د کوفې خلق ورپسې رالل، د کوفې خلق ورپسې رالل چې صاحب تا سره یو چې څنګه وی هغسې کوو او د ده مقابله کوو. امام حسین رضی الله تعالی عنه سره د بالو بچه کربلا ته ورسېده او خیمې یې ولګولې او اعلان یې وکړو چې یا به جنګ وي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و. ابن زیاد نامه یې وه او ده ته به یې وي ابن مرجانه. بادشاه حکم و چې ختم یې کړي. عزیزانو دا اهل کوفه چې دي دا ټول ترې وتښتېده په خاص وخت کې. امام حسین رضی الله تعالی عنه صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې شو. اوس څه کوي؟ ده ووی چې سر قربانوم، بچی قربانوم، لیکن د باطل په لاس کې لاس نږدم. ابن زیاد فوج راوستو ته ګیر چاپېرې په 72 کسانو باندې جنگ شروع چې دا 72 به در باندې قربانوم یا به ته قرآن ته سر نګون. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانېده نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوې وه. اوس خیمې لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدن هم شوې ده، جنګ هم شروع دی. امام حسین رضی الله تعالی عنه وی چې جنګ هم شروع دی خو کویدن چې شوي نو سنتو باندې عمل کول ضروري دي. راځئ چې دا ډولی هم راوړو. امام حسین د یار په خط و خال باندې بچی قربانوي، بچی پې قربانوي. زنانیو ته وایي چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړي. نو یو خیمې نه بلې خیمې نه ډولی هم راوړ او د هغه شهیدانو د وینو نکریز یې لاس باندې جینۍ ته ولګو. د شپې ړومبی شپه ده، آواز وشو چې راوځه جنګ له. توره یې راواغسته. ناوې ورته څه وایي؟ ناوې ورته څه وایي؟ ځانونو ته وګورئ. تاسو کې چې ودونه یي ځانونو ته وګورئ، ډولی ته م وګورئ، هغه جنجونو ته م وګورئ، وریجې چې پخ کړي خلکو ته ټوکری ټوکری کېږئ دغې ته وګورئ، دا غټ سریم چې والا راغوښتي دغې ته وګورئ. د شاه قاسم واده ته م وګورئ. د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانا. د ړومبی شپې ناوې ورته د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانا. شمر ظالم بدې د غشو په باران وجني، دا مظلومان وجني. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وائی د قرآن بیا خاوندان وجنی، دا مظلومان وجنی. امغه خلق وجل چې چا قرآن لستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایي اوهو داسې کافرو چې چا قرآن وی او مغې هغه څوک وویشته چې چا د قرآن خاوندان. قرآن تاسو ویلی دی که نه؟ د تاسو چې په چا ډس کوئ او څوک ولئ هغه قرآن مني که نه مني؟ نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنې که نه؟ خو چې ووتو جنګ کې راګیر شو، شهید شو، د خیمې مخې له یې پرې کړی سر راوړو. ړومبی شپې ناوې ورته راووته او په مخې ورته لاس ووهل. علي اکبر نمبر راغی. الله هغه ورځ د چا زوی شوی ما ته الخه نامه پې کېده، مال علي اکبر نوم پې کېده. وی یاره جي علي اکبر څه زړه نامه ده،
داسې نوې غوندې نامه وښیه. ما نوې نامه درته وښیم ویلی مال دغه نامه پې کېده، دلیپ کمار نامه پې کېده. نو چا څوک دی؟ مال د هندوستان یو مشهور ډم دی، پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال یې شوی و. ما دا نامه پې کېده، دا نوې ډېره ښایسته نامه ده، د ډم نامه پې کېده. زه خدای دې د دغه زوی سر کپ په خوله که چې دا تا راوړی دی ورکېږه. علي اکبر وایي زړه نامه دا خلق دی، دا څه قوم دی. اوس ما نه څوک تپوس وکړي داسې غوسه راشي ویم چې لخته را سره یو دا شونډې پې وپړسو، سخت ورید پرید کېږم. علي اکبر نمبر راغو، خیمه کې توره راواغسته. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. پستر ګوړل شه چې څوک داسې شهزادګان وجني، دا مظلومان وجني. و چې بار ووتو د تورو په منځ کې ګیر شو، علي اکبرم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی، 10 محرم دی. آواز وشو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې، لږ بانګ ورته غوږ کې ووایه. نو بیا ځه جنګ له راوړئ. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو، غوږ کې ورته اذان کوي، غوږ کې ورته بانګ ووایه. بیا ځه ماشوم یې غېږ کې واچولو، اذان یې ورته شو. چې اذان یې شروع کړو غشی راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوت او دې ځای نه ووت. اوس پیدا شوی امام حسین د مرۍ هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې د خطو خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خطو خال باندې قربان کړو. چې بی بی زینب رضی الله تعالی عنها دا خور و د امام حسین رضی الله تعالی عنه. دې چې څه وخت کې ولیدو چې زما رور د تورو په منځ کې ګیر شو، نو دې د خپلې خیمې نه بې اختیاره بار را منډه کړه. امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه جنگ پرېښو او خور پسې را منډه کړه. د لاس نه یې ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې تقریر ورته وی چې خورې خبره واوره، که تا په خپل اختیار باندې په خپل اختیار خپل سطر مات کړو او پردي سړي ته ولیدې، نو الله به سزا درکوي. اوس دا خبره امام حسین په داسې وخت کې خپل خور ته کوي چې تمام اهل بیت رسول د خیمو سره علال کړي پراته دي. دې وخت ته وګورئ او د امام حسین خپل خور ته د سطر تلقین ته وګورئ. دا څه د عقل خبرې نه دي، نه دا د سوچ خبرې دي. دا هغه خبرې دي چې نه په عقل کې راځي، نه د چا په تصور کې راځي او نه د چا په سوچ کې راځي. عزیزانو چې په 10 محرم بالکل صفایا وشوه د ټول خاندان رسول. شاه قاسم د ړومبۍ شپې ناوې چې پاتې شوه هغه قربان شو. علي اکبر غوندې زلمی چې ټوله کربلا به د هغه د حسن په تماشا و. بیا په دې مړو جړا کوونکي بی بی زینب وه. علما لیکي چې بی بی زینب حسن دومره اوچتو چې په دغه وخت کې په مخ د ځمکه د زینبي عمره ښایسته ښځه څوک نه و. چې 10 محرم ماښام صفایا وشوه، نو د ابن زیاد فوج چې دی په خیمو حمله وکړه او د خیمو نه زنانا او ماشومان دا د فوج په بند کې لاس تړلي راوویسته او یزید ته یې روان. یو ډېر لوی ظلم بد شوی دی بل چې د ابن زیاد فوجیانو د امام حسین سر چې غوڅ کو، نو هغې کې تار واچولو، امام زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند. د هغه په غاړه کې دا سر ځوړندو. په دغه قافله د بی بی زینب کې زین العابدین هم روان. انتها د ظلم، انتها. عزیزانو هغه کم ظلم
اهل بیت رسول د یزید سره یا د ابن زیاد سره کړو چې دومره عظیمه سزا یې ولا ورکړه. دا هم بنی آدمو چې دا چا د امام حسین په سر کې مزه چوله او زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند کړو، دا مسلمانانم. او د یزید فوجیانو بیا هغه بیبیانې د خیمو نه راوویستې او یزید حکم کړی چې ماته پیش چې د یزید مخې ته پیش کړه. نو یزید ورته وویل چې ودلیدو د خپلو باغیانو حال. زینب ورته یو تقریر وکړو او په تقریر کې لویه خبره دا وه چې ماذا تقولون ان قال النبي لكم. او یزیدا که د قیامت په ورځ زمانی که محمد رسول الله در نه تپوس وکړو چې تا زمان وسو سره څه عمل کړی نو څه جواب دی وکړی. علامه دمیری لیکلي دي د بیبي زینب په جړا کې دا خبره یزید ته مخامخ کول نو فدمت عینا د یزید دواړو سترګو نه بې اختیاره اوښې راتلې. دا دومره عظیمه صانعه وه چې یزید کړي عمم ورته ټینګ نه شو ورته وجړ. عزیزانو دا سیزونه چې دي ذوقي دي. اوس دا خو د ابراهیم ذوق به ابراهیم زړه ته پته لګېده چې زه یې لالوم خو دا د ابراهیم په ړه به تېرېده. دا ذوق بی بی زینب ته پته وه چې د هغې په ړه به